ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شریعت کے مختلف احکامات بیانیگی، معاملات ہوں بھی، عبادات ہوں بھی، اخلاقیات ہوں بھی. اخلاق و لحاظ بانے جامع ترین آیات دا قرآن مقدسہ یو دا آیات دے کہ انسانانو تا اوچت نا اوچت و خن اخلاق و تورخی. آیت کریمہ کے دریٹ کی ذکر شوی دے و دادرے وانا کلمات بخبل زے انسانانو تا دجون خیستہ طریقہ ورخی. خذ العفو و امر بالعرف. جعفر صادق فرمائی قرآن مقدسہ ہمیشہ دفارہ دخو اخلاق و امر کئی، او اغا دخو اخلاق و آیاتونو کے دا آیت کریمہ دا کہ دخو اخلاق و کم تلقین کئی. اور نبی کریم علیہ السلام فرمائی دی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ زم معلم لے گلے او دے دفارے لے گلے مچے خلق تا خیستہ خوی او خیمہ، خیستہ اخلاق سنگ دی، خیستہ خوی سنگ دے، خیستہ جون سنگ دے. دے دفارے زم معلم را گلے. آیت کریمہ چے نازل شوا پیغمبر علیہ السلام دے جبریل نے تپوسو کو دے ٹکی سمانا دا چے خوزی العفو. عفو باندے عمل کوا، عرف باندے امر کوا. جبریل امین و تو فرمائل ما تا پتا نشتا زبد اللہ جل جلالہ نا تپوسو کوا. واپس بیا جبریل ڈالے ما اللہ نا تپوسو کو اللہ او فرمائل خذ العفو. عفو دیتا ہوئی سل من قطعک، کم انسان رشتہ دار چتا سر تعلق کٹ کئی نہ تو سر تعلق مکٹ کوا. رشتہ دار دیتا پریگ دی، کلی والا دی، بل مسلمان دیتا پریگ دی خودتا یم پریدا. سل من قطعک، اغد سر بائیکاٹ کئی، اغد سر تعلق ختمی، خودتا بائیکاٹو نمک وطا تعلق مختموا. وعد من حرمکا، دا آیت مطلب دا دے چی اغا چاہتا ورکڑکا و چاہتا محروم گرزی. دا بل پلاس کی سیز دے جی ار چاہتے ورکون تالے ان در کو خود تالے در نکا قصدن یتتی نویس دے. نوکریان تقسیمی دلی جی پکار و طالب در کری وی خستا نمیتی نویستو. چرتا امداد را غلے پکار دا چی طالب در کڑے وی خود دیتی نکٹ کڑی جو طالب در نک. بلا مقستار علا اس بتی تا کٹ کوما، اس بتاتی نو باسما وینتبتی ناغا نو باسفا. وعطی من حرمکا، اگر تا محروم کڑے بھی خودتی ما محروم کوا تولا ورکڑا کوا. او دریم تکیدہ دے چی وعفو عمن ظلمکا، چی کم تابانی ظلم کڑے زیتے کڑے تا دا عفو نکاروالا. و دادری خوی نداسی دی چی اللہ وی خوز العفو. عفو دادا چی رشتہ سلہ انسانیت مسلمانی پہ وسط کوا، بل دے محروم کئی تا ما محروم کوا، بل ظلم کئی تا ظلم مکوا تا معافی کوا. او یو بل حدیث کے دا سراغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوک غواری اچھت مرتبہ حاصل کم، سوک غواری اچھت درجے حاصل کم. اچھت درجے حاصل ہے، اچھت مرتبہ حاصل ہے، نو پدے دری خبر و عمل کوا. رشتہ پالا دارنگے چے بل تا محروم اگر زی تا اما محروم کوا، بل تابانی ظلم کئی تو ظلم مکوا تا معافی کوا. دا کارونا کونو چے اچھت درجے غواری، اچھت مراتب غواری، دا مراتب و غلاری. اور بحدیث دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے راغلی دی
چې پیغمبر علیہ السلام او فرمایل قیامت کې انسانان را جمع شي نو الله جل جلاله با د انسانانو ته اعلان وکړي تاسو کې پما چې د چا اجر دی هغه را پاسېږي د چا چې اجر ما په خپل ذمه اغسته هغه خلک را پاسېږي نو دا خلک به ګوري چې دا څوک دي چې الله د هغې اجر په خپل ذمه اغستی نو دا هغه خلک دي چې دوی یو بل ته معافي کړې ده یو بل ته عفو کوي د عفو والا چې د الله دپاره د معافي کړې ده ستا اجر په الله دی نو الله دوی ته وایي ته راپاس نو الله ښایسته خوی ذکر کوي خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو واخلع عفوا معنا په عفو باندې کار کوا انسان نه خطائی وشي کوتاهی وشي معافي کوا هر کوتاهی د انسان منیسا د مشکات شریف حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه صاحب تپوس کی جی خادم ورانه کوي نزي معاف کوي آو بیا ورانه کوي بیا یې معاف بیا ورانه کوي بیا یې معاف سونه کرته معاف کما وای چې ورس کې اویا کرته معاف کا یو ورځ کې اویا کرته غلطی وکړي نو هم معافي کا اسلام دا سے ناشنا کوئی درخیفه اویا کرته کوئی انسان غلطی نه کوي خو بیا هم یو انسان دومره کوتاهی وشي نو ته د عفو نه کار اخله عفو کوه عفو دا د یو انسان د چا چې کوم د تجسس مکوه عفو نه کار والا یره چې دا سړی خو ګرځي را ګرځي ګورم د پسې چې کوم د جاسوس لګو د دروازې ته ولا غوږدم د دروازې کې په دې دیوال کې سورې د غوږ ورکړم چې د سکی نه نه چا تجسسونه مکوه بس د الله بندگان دې پرېږده وه د چا عیوبات مه لټوه عفو نه کار اخله عفو هغه به توري مثال ستا د لاس لاندې څوک کار کوي عفو بچی دی عفو ښځه ده نو عفو رشتې دار دی نو عفو او دا معافي دومره اهم څیز دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د لیلة القدر متعلق کچری ما ته پته ولګي چې نن د لیلة القدر شپه ده نو په دې کې زه کم سوال وکړم یعنی خلک د لیلة القدر پسې څومره منډې وي خو که ما ته پته ولګي چې دا د قدر شپه ده نو په دې کې زه کم سوال وکړم څه وغواړم د پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل دا وغواړه اللهم انک تحب العفو فاعف عني دا وغواړه الله ستا شان داسې دی چې ته معافي خوښوې یو بنده چې بل معاف کوي نو الله ستا دا خوښي یو بنده بل معاف کوي نو ستا خوښي الله چې ته دا خوښي چې یو بنده بل معاف کوي نو معافي دې خوښه ده نو ته ما معاف کوه دا سوال کوه چې الله ستا معافي خوښه ده نو ما معاف کوه عفو لوی شیز دی یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره میلاو په ډېر مرضونو تکلیفونو داسې چې کم کړی که نه بس اډوکې پوټکې کړی دی کم ته چې موږ وایي دا خوب بړي بوګړي شوی دی نبی علیہ السلام تپوس وکړي هلکه دا د باندې څه شي دي وی چې ما د الله نه سوال کړ یا الله که زما څه ګناه خطای او قیامت کې مې په هغې نیسي الله هغه سزا دنیا کې راکړه خو آخرت ته له سزا به ساته بس دغه مرضونه دي او تکلیفونه دي دغه شی رانه جوړ شوی دی نبی علیہ السلام ته وفرمایل تا معافي ولې نه غوښتله ته د خپلو اعمالو جزا او سزا غواړې نو معافي دې ولې نه غوښتله خو دا به دې مې یا الله معاف عفو به دې غوښتې وکړه د الله به دې څه کمې ده که ته څومره ګناهګار وې څومره خطا دې کړې وې او الله معاف کړی وې د الله په دربار کې څه کم دي تا سزا ولې غوښتله نو عفو کول خذ العفو الله فرمایي والا عفو په عفو باندې عمل کوه وامر بالعرف امر کوه په نیکو باندې عرف نیکۍ ته وایي کوم چې شریعت څومره خبرو امر کړی دا نیکي ده او دا کوم څیز ده چې منع کړی دا بدي ده د نیکو امر کوه د نیکو امر کوه نبي کریم علیه الصلاة والسلام په دې خپل ډېر ترغیبات ورکړي یو سړی منکر کار ویني په لاس باندې منع کا یعنې دا کار غلط دی په لاس یې منع کا بالفرض په لاس دې واس نه رسېږي په ژبه باندې نصیحت ورته وکړه دا کار خطا دی
او کدا دې هم وس نه کېږي نو کم از کم دې ګناه ته خو په کرکه وګوره کنه دا ګناه ته ګناه ووایه ورنه که هغه ګناه ته ګناه ونه وایې اگر چې دا ته نه کوې ته ورسره شریک یې په دې ګناه کې نو په نیکو باندې امر کوه او دریم ټکی واعرض عن الجاهلین اعراض وکړه د جاهلو نه کم سړی نه پوهېږي په خبره پوه نه شو نو د هغې نه اعراض کوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې یو سړی و چې هغه به په دین کوم سړی ښه پوهېدو هغه له بیا مخه ورکوله د مجلس کې به هغه سړی ورسره ناست و چې کوم سړی په قرآن ښه پوهېږي کوم سړی په دین ښه پوهېږي هغه سړی به د مجلس خاص سړی و اگر چې د عمر نه به لږ ولې نه و خو ترجیح به هغه انسان ته ورکوله چې په دین ښه پوهېږي ډېر واقعات د هغې دین یو په دی کې عبدالله ابن عباس نوجوان هلک دی دی به هم په مشرانو سپین ږیرو مجلس کې ناست چا په اعتراض وکړو یاره چې د عبدالله ابن عباس خو کشر هلک دی او دونه مشران صحابه